ورته وایي مونځ فرض یوازې دا کته کېدل بره کېدل که څه زده کړه پکې فرض دی او تاسو مانځه کې دعا قنوت وایي وترو کې قنوت قاف منې پیش نون منې پیش وو اخر کې تا قنوت د قنوت څه معنی ده د عامیانې ووایي او که دا قنوت شي قاف منې زبر نون منې زبر وو اخر کې دعا یا قنوت نو قنوت او قنوت کې څه فرق او د قنوت او د قنوت څه معنی او تاسو وترو کې دعای قنوت وایي لږ را سره وایي نخلعو لك بزورة نخلع ونترك من يفجر نخلع سمعنا خلع فخلعنا عليه نخلع دي أميانو ندركوسكم سمعنا نقرآن ترجمة نرازي معرفة رب سنگوكي ذكر جناب رسول الله فرمى يقرأ القرآن قرآن ولا ذکر دا الله د ذات نه خارج شوی دی او کوم شی چې د چا د ذات نه خارج شي هغه د صفت کې صفت نه علماء کرام که غلطي هم لږ مې کوي اصلاح مې کوي کوم شی چې د چا د ذات نه خارج شي هغه د صفت نو کلام د الله رب العالمین قرآن د الله صفت دی د الله کلام دی انسان خبرې کې د انسان صفت دی او د انسان صفت معدوم کېدی شي ختمېدی شي په چاړه کېدو ګم کېدو منې او په مړه کېدو منې او الله نه ګم کېږي او نه مړ کېږي نو د الله ذات هم حقیقي صفات هم حقیقي ځکه وایي چې الکلام کلام الباري والصوت صوته دا کلام د الله رب العالمین او صفات د الله لیست عین ذات ولا غیر سوى ذو انفصال دا الله رب العالمین کلام زما ستا په ایمان دی د الله د کلام نه د الله د خبرو نه یم خبر د نخلعو معنی را نه راځي نو به وي د مدرسې ضرورت نشته لري د مدرسې ضرورت شته که نشته تاسو موږ ته ایمان څوک ښي لږ په زور وایي ایمان څوک ښي مونځ څوک ښي قرآن څوک ښي احادیث څوک ښي د مدرسې بنیاد الله یې ښودلی په مقدس مکه باندې ان اول بیت وضع للناس الذي ببکة مبارک فيه آيات للناس باید دلائل الله په مکه معظمه کې بیت الله بنیاد اولنې د انسانیت لپاره خوده دی او انسان کامل هغه وخت کې څوک آدم علیه السلام او الله آدم غوړه کړو په علم سره الله مې غوړه کړو او بیا تاسو بختور یې علماء کرام طلباء تاسو بختور یې او څوک چې د قران کریم تلاوت کوي هغه بختور دی ذکر آدم علیہ السلام استاد سو آدم علیہ السلام استاد سو اللہ آدم علیہ السلام استاد سو دے زمانگا استاد سو لکھا آدم علیہ السلام استاد اللہ رب العالمین دے اور اللہ قرآن کی فرمائی وعلم آدم الاسماء كلها وعلم دا علماء کرام فرمائی استادان علم فی الفاعل ضمیر پاکی راجع دے اللہ دا فاعل الادم مفعول به نو اللہ استاد آدم علیہ السلام سو شاگرد او د استاد او د شاگرد په منځ کې استاد او شاگرد چې یو شي د مدرسه او د دې په منځ کې نسبت د کتابي الله فرمایل وعلم آدم الاسماء نو آدم د خلافت لپاره پیدا او خلافت د ځمکه کې د الله حکومت قائمولي نو الله رب العالمین ټیکنالوژي ورته الله رب العالمین آدم علیه السلام ته بنیادی علوم ورکړه چې د انسانیت د ژوندۍ سره متعلق وعلم آدم خو الله بیا دا ونه فرمایل ثم عرضهم ثم علمهم على الملائکه ثم عرضهم آدم علیه السلام دا الله رب العالمین شاګرد دی او الله ورته الاسماء ښودل اسماء المسمیات امام سیندی رحمت الله علیه فرمایي چې الله ورته اسماء صفات ښودل د زندګۍ د تیرولو بنیادی اصول ورته الله ښودل ويخلق ما لا تعلم ويخلق ما لا ومنګ ریسرچ نه کو پیرنګیانو ریسرچ نو الله عدالتي نظام ښودل الله د سینیټیشن نظام ښودل الله د فارس نظام ښودل الله رب العالمین د انسان د زندګۍ د تیرولو اصول ښودل آدم تر قیامت او به تاسو موږ بختور بدی منو چې زمونږ استاد مخ کې کتاب دی قران څه شه دی
دې ماشومانو چې ختم هغه د قران وای الله دې دې ته د دې نسلونو ته مبارک سره زمونږ الله دې موږ نه محروم قران د الله کتاب دی اور علیه الله په جناب رسول الله نو جناب رسول الله د الله شاګرد او الله ول قران ورکړل قران خودل ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه الله فرمائے زر تخیم قرآن پروا مکوا اور اللہ قرآن کی فرمائی الرحمن مطلب سے هو الرحمن علم القرآن اللہ دانا فرمائی اللہ علم القرآن اللطیف علم القرآن القهار علم القرآن الرحیم علم القرآن نور اسماء صفتی اللہ الرحمن علم القرآن علم بفعل فاعل الرحمن معنى هو الرحمن لا رحمن ولي ذكر نعمت قرآن نعمت عظمى دا او الرحمن کی تام الرحمت دے تام الرحمت دے دے لفظ مناسبت دیر برابر ہو ذکر اللہ الرحمن علم او بے اللہ فرمائے خلق الانسان تخلیق دے انسانیتی رسلو کو تخلیق دے انسانیتی ندیت اشارہ اکڑے چا قرآن مخلوق نہ قرآن مخلوق نہ دے الله رب العالمين لك سنة جتاس بخاري شريف ختم كوي ونزع الموازين القسط ليوم القيامة علماء کرام فرمائے دا اللہ دا خبیثان معلوم دا فرقی ورطا معلومی دا رد کو معتزلہ دل دا کیوں دا معتزلہ دا اللہ صفات اگا حقیقی نمانی اور قرآن اللہ صفات حقیقی نمانی نو اللہ رب العالمین فرمائے خلق الانسان تخلیق انسانیت رسل کو قرآن مقدم کو دیت اشارہ کرچے قرآن دا مخلوق نہ دے اور ذکر امام احمد ابن حنبل ہوئی من یعرفنی فو یعرفنی سوک چھ ما پیجنی اگا ما پیجنی کم خلق چھ ما نپیجنی فانا احمد ابن حنبل فاسمعوا ان کلام اللہ غیر دا احمد ابن حنبل قرآن دا اللہ دا صفت دا اللہ بے خلق الانسان انسان کامل جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نظموں کا استاذ النبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے چاہ شاگرد دے لپزور و دے چاہ شاگرد دے دا اللہ زمانگ دا قرآن دا تفسیر زمانگ دا احادیث سند زمانگ دا دین سند جناب محمد رسول اللہ اللہ ترسگی نو بے خلق دا بنیاد پرست دے زمان بنیادونا مضبوط زمان بنیادونا نا مضبوط بارحا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم منتے دین را وڑے